अस्सलामुअलैकुम। नन چې زمونږ کوم ټاپک دی نو هغه دی ګلجي باډیز. د دې نه مخکې چې کوم دی مونږه سایټوپلازمیک آرګینیلیز کې چې کوم دی نو انډوپلازمیک ریټیکولم چې کوم دی ووی او رایبوسوم ووی. مونږ دا ویلو چې په سایټوپلازم کې مونږ ته مختلف سیزونه ملاویږي، نو په هغې کې چې کوم دی یو سیز مونږ دی ګلجي باډیز. نو نن به چې کوم دی مونږ پیژنو چې واټ از ګلجي باډیز. ګلجي باډیز چې کوم دی نو څه شی دی؟ نو ګلجي باډیز چې کوم دی نو دې ته یو نوم چې کوم دی نو مونږه ګلجي اپریټر هم ورته اخیستی شو او ګلجي کمپلیکس هم ورته اخیستی شو. خو دا دوه نومونه چې کوم دی دا مشهور دی، خلک یې چې کوم دی اکثر دې نه یادوي، ګلجي باډیز یا چې کوم دی نو ګلجي اپریټر. ښه نو پیژنو چې ګلجي باډیز څه شی دی. ګلجي باډیز are the cell organelles found in eukaryotic cell. ګلجي باډیز مونږ څه شی دی؟ دا چې کوم دی مونږ سیل آرګینیلیز دی چې دا مونږ ته په کوم ځای کې ملاویږي؟ دا مونږ ته په یوکریاټک سیلز کې ملاویږي. یوکریاټک سیلز نو دا مونږ ته صرف په یوکریاټک سیلز کې ملاویږي او په پروکریاټک سیل کې چې کوم دی نه ملاویږي، ځکه چې ګلجي باډیز کوم ځای کې دا په نیوکلیس کې دننه یو. نو په پروکریاټک سیل کې چې کوم دی نو نیوکلیس نشته، نو چې نیوکلیس پکې نشته نو ګلجي باډیز به پکې کم ځای نه. نو یوکریاټک سیل کې چې کوم دی مونږ ته صرف ګلجي باډیز ملاویږي. ها اوس ګلجي باډیز چې کوم دی دا مونږ د څه نه جوړ دي؟ they are made of platelet sacs چې هغې ته مونږ څه وایو؟ هغې ته چې کوم دی مونږ سیسټرنیز هم وایو. دا چې کوم دی مونږ د څه نه جوړ دی؟ دا مونږ د پلیټنټ سیکس نه جوړ دی. سیکس ته وایي تیلیو ته وایي. څنګه بلې تیلی چې کوم دی نو مونږ سیزونه وړو راړو نه، نو دغه مثال د دې پلیټنټ سیکس هم دی او دې ته چې کوم دی نو مونږ سیسټرنیز هم وایو. اوس مونږ چې کوم دی پرون په انډوپلازمیک ریټیکولم کې چې کوم دی نو سیسټرنیز ویلو، خو هغه سیسټرنیز او دا سیسټرنیز چې کوم دی دا د یو بل نه بدل دي. نو ګلجي باډیز مونږ د څه نه جوړ دی؟ دا مونږ د پلیټنټ سیکس نه جوړ دی چې هغې ته چې کوم دی مونږ سیسټرنیز هم وایو. سیسټرنیز چې کوم دی نو ډېرو ته وایي او یو ته چې کوم دی نو هغې ته سیسټرنا وایي. سیسټرنا چې کوم دی دا یو ته وایي. ها دې خوا چې کوم دی نو ډایګرام به جوړ کړو، تاسو به پوه شئ فرق به پکې وکړئ چې په انډوپلازمیک ریټیکولم کې چې کوم دی نو څنګه سیسټرنیز او په ګلجي باډیز کې چې کوم دی نو څنګه سیسټرنیز دي. فرض کا دا چې کوم دی نو مونږ ښه نیوکلیس شو، صحیح شو، دا مونږ ښه نیوکلیس یو سایډ شو. نو دلته کې چې کوم دی مونږ دا سیسټرنیز داسې موجود دی، داسې دا مونږ چې کوم دی نو سیسټرنیز دي. په څه کې؟ په ګلجي باډیز کې. دا سیسټرنیز دی په ګلجي باډیز کې. نو دې ته چې کوم دی مونږ څه وایو؟ دې ته چې کوم دی نو مونږ سیسټرنیز وایو. خو سیسټرنیز مونږ وایو چې څه ته وایي؟ دا چې کوم دی نو مونږ دا پلیټنټ سیکس دي. څه شی دي؟ پلیټنټ سیکس. دې ته به چې کوم دی نو مونږ څه وایو؟ پلیټنټ سیکس. نو مونږ وایو چې پلیټنټ سیکس ته چې کوم دی نو مونږ څه ویلی شو؟ دې ته مونږ چې کوم دی نو سیسټرنیز هم ویل شو. د انډوپلازمیک ریټیکولم سیسټرنیز چې کوم دی نو هغه بدل یې، هغه چې کوم دی نو مونږ پرون ویلو. ښه اوس په پلان کې ان الجي کې په دې کې چې کوم سیسټرنیز دي هغې ته چې کوم دی مونږ څه وایو؟ هغې ته مونږ ډیکټایسومز. هغې ته چې کوم دی مونږ څه وایو؟ هغې ته مونږ ډیکټایسومز وایو. کوم سیسټرنیز ته چې کوم مونږ په پلان کې اینډ په الجي کې چې کوم دی نو موجود دي. ښه اوس چې کوم دی نو مونږ د ګلجي باډیز چې کوم دی نو فیسز دي. نو مونږ چې کوم دی نو دوه مخونه دي. تاسو ته ما څه وویل؟ دا چې کوم دی نو مونږ پلیټنټ سیکس دی، دې ته چې کوم دی نو مونږ سیسټرنیز هم وایو. او چې کوم په پلان او په الجي کې نو هغې ته څه وایو؟ هغې ته ډیکټایسومز وایو. دا پلیټنټ سیکس یا سیسټرنیز دا چې کوم دی نو مونږ څه شی دي؟ دا مونږ ګلجي باډیز جوړوي چې کله دا خپله کې یو ځای شي دا مونږ ګلجي باډیز دي. یو نوم چې کوم دی نو هغه مونږ دی ټرانسفیس او بل چې کوم دی نو هغه مونږ دی سیس فیس. نو اوس ګورو چې ټرانسفیس په ګلجي باډیز کې کم یو دی او سیس فیس چې کوم دی نو په ګلجي باډیز کې کم یو دی. نو ټرانسفیس په ګلجي باډي کې چې کوم دی نو دا یو طرف دی. دا کم طرف دی؟ هغه طرف چې هغه چې کوم دی نو سیل میمبرین طرف دی، ټوورډ د سیل میمبرین. دا چې کوم دی مونږ ټرانسفیس دی ټوورډ د سیل میمبرین. نو ګوره دې نه چې کوم دی مونږ دې طرف ته بیا سیل میمبرین شروع کېږي که داسې دا مونږ نیوکلیس شو، دا پکې مونږ چې کوم دی دا سیسټرنیز شو چې خپله کې را یو ځای کېږي، ګلجي باډیز جوړوي. او دا چې کوم دی نو مونږ سیل میمبرین دی. نو دا سیل میمبرین طرف ته چې کوم مخ ته د ګلجي باډیز نو دې ته چې کوم دی مونږ څه وایو؟ دې ته چې کوم دی نو مونږ ټرانسفیز وایو. ټرانسفیز دې ته مونږ ټرانسفیز وایو. ښه
د ټرانسفیس ته چې کوم دی نو کنکیو فیس هم ویل شي. کنکیو فیس ورته ولې ویل شي؟ ځکه چې دا د کنکیو په شان یې کنکیو میرر څنګه نی وګوره د هغې په شان دی داسې هغې طرف ته. ښه نو دې ته چې کوم دی مونږ کنکیو فیس هم ویلی شو او دې ته چې کوم دی مونږ میچیورینګ فیس هم ویلی شو. اوس میچیورینګ فیس ورته چې کوم دی نو ولې وایو؟ نو ګوره دا میچیورینګ فیس ورته ځکه وایو چې ویسیکل بډ اپ فرام دیس سایډ. د هغې نه مخکې خو تا اول ویسیکل وپېژنې. دا ویسیکل مونږ نه څه شی دی؟ دا ویسیکل چې کوم دی دا مونږ څه دلته کې دی ګلجي باډیز خره داسې دلته کې دا مونږ څه ویسیکلز دي. دا مونږ څه ویسیکلز دي. ښه نو ویسیکل بډ اپ فرام دیس سایډ. نو د دې سایډ نه چې کوم دی نو مونږ ته ویسیکل میلاویږي. د کوم سایډ نه؟ د ټرانسفیس د دې طرف نه. مطلب دا راغلی چې په دې ګلجي باډیز کې چې کوم دی نو مونږ څه مواد تیار شي نو هغه ته بیا کوم ځای کې خارجېږي؟ هغه ته چې کوم دی بیا ټرانسفیس طرف ته خارجېږي. چې دې طرف ته خارجېږي نو په دې وجه ورته مونږ چې کوم دی نو میچیورینګ فیس هم وایو. ښه نو دا خو شو مونږ د ټرانسفیس. بل چې کوم دی نو هغه مونږ څه دی سیس فیس. اوس سیس فیس کوم یو دی؟ نه سیس فیس چې کوم دی نو دا طرف دی. کوم طرف چې نیوکلیس طرف ته دی. کلوز ټو نیوکلیس چې کوم نیوکلیس طرف ته نږدې دی. نو وګورئ دا طرف چې کوم دی دا مونږ څه دې نیوکلیس طرف ته نږدې دی. دا چې کوم دی نو مونږ څه نیوکلیس دی. صحیح شو؟ نو دې طرف ته چې کوم دی مونږ څه وایو؟ دې ته چې کوم دی نو مونږ سیس فیس وایو او دې ته چې کوم دی نو کنویکس فیس هم ویل کېږي. کنویکس ولې وګوره دا چې کوم دی نه د دې کنویکس په شان کنویکس میرر څنګه نه د هغې په شان چې کوم دی نو کنویکس فیس ورته ځکه ویل کېږي. ښه او دې ته فارمینګ فیس ورته هم ویل کېږي. نو فارمینګ فیس ورته ولې ویل کېږي؟ فارمینګ فیس ورته ځکه ویل کېږي چې بیکاز ویسیکل کم فرام انډوپلازمیک ریټیکولم. مونږ چې کوم دی نو ویسیکل د کوم ځای نه راځي؟ د انډوپلازمیک ریټیکولم نه چې کوم دی نو راځي. انډوپلازمیک ریټیکولم مونږ پرون ډیټیل سره ویل چې دا څه شی دی. ښه and fuse here to form the Golgi bodies. نو چې کله مونږ چې کوم دی دا ویسیکل نه دا ویسیکل دا چې مونږ څه کړه د انډوپلازمیک ریټیکولم نه چې کوم دی مونږ سره راشي او دلته کې فیوز شي نو دا مونږ څه جوړوي؟ دا مونږ چې کوم دی نو ګلجي باډي جوړوي. دا پکې مونږ سره ویسیکل دي. صحیح ده؟ دا نه دا چې کوم دی مونږ سره ویسیکل شو. ښه نو دا فارمینګ فیس ورته چې کوم دی ته دې په وجه باندې ویل کېږي. ښه اوس ته د ګلجي باډیز چې کوم دی نو څه کار دی؟ نو لومړنی فنکشن یې څه دی؟ packaging of material which come from endoplasmic reticulum. د انډوپلازمیک ریټیکولم نه چې مونږ څه کوم سیزونه راځي کوم مټیریل راځي نو هغه چې کوم دی نو څه کوي؟ هغه چې کوم دی پیک کوي. څوک یې پیک کوي؟ ګلجي باډیز یې پیک کوي ترتیب سره چې سیل ته بیا کوم ځای کې ضرورت دی د سیل کومې حصې ته چې کوم دی ضرورت دی کومې حصې ته چې کوم دی رسولي چې هغه حصې ته چې کوم دی ترتیب سره ورسېږي. دا چې کوم دی ترتیب سره پیک کوي. څه پیک کوي؟ هغه مواد چې هغه مونږ د انډوپلازمیک ریټیکولم نه چې کوم دی راشي. څوک یې پیک کوي؟ ګلجي باډیز. ښه دا خو لومړنی کار شو. بل دی موډیفیکیشن اف مټیریل. دا کوم مټیریل چې پکې دی که نه کوم مواد چې کوم دی نو دی کې دی موډیفیکیشن هم کوي. دا چې کوم دی بدلی لکه پروټین وغیره. څوک؟ ګلجي باډیز. دا کار هم دی کولی شي. بل کار یې مونږ دا ده چې دا فارمیشن کوي د څه د ګلایکوپروټین اینډ ګلایکولیپډ. دا چې کوم دی نو مونږ څه ګلایکوپروټین جوړوي او ګلایکولیپډ جوړوي. ګلایکوپروټین مونږ د څه نه جوړ دی؟ ګلایکوپروټین چې کوم دی دا مونږ څه د کاربوهایډریټ پلس پروټین نه جوړ دی. ګلایکوپروټین دا مونږ د څه نه جوړ دي؟ کاربوهایډریټ پلس پروټینز. کاربوهایډریټ پلس پروټین نه چې کوم دی مونږ څه جوړېږي؟ ګلایکوپروټین جوړېږي. او ګلایکولیپډ د څه نه جوړېږي؟ نو دا چې کوم دی نو مونږ څه د کاربوهایډریټ پلس لیپډ دې نه چې کوم دی مونږ څه جوړېږي؟ ګلایکولیپډ. نو ګلایکولیپډ مونږ چې کوم دی ته دې څیزونو نه جوړېږي د لیپډ نه او د کاربوهایډریټ نه. او ګلایکوپروټین مونږ د کاربوهایډریټ پلس پروټین نه چې کوم دی نو جوړېږي. او دا څوک جوړوي؟ دا ګلایکوپروټین او ګلایکولیپډ. دا کار د چا دی؟ دا چې کوم دی نو د ګلجي باډیز دی. نو دا چې کوم دی نو مونږ څه شو؟ ګلجي باډیز. نو نور خو پکې چې کوم دی څه داسې پاتې نشته. یو څیز پکې چې کوم دی پاتې شو ډسکوري چې د ګلجي باډیز دا چې کوم دی نو چا ډسکور کړی دی او کله ډسکور شوی. نو دا چې مونږ څه کوم ساینټسټ ډسکور کړی دی دغه نوم دی کمیلو ګلجي. او دا چې کوم دی مونږ څه د 1898 کې چې کوم دی نو ډسکور کړی دی ګلجي باډیز. چې کوم دی نوم کمی ډسکور
by Camilo Golgi. دا چې کوم دی دا ساینټسټ نوم او کله چې کوم دی ډسکور کړو په 1898 کې دا چې کوم دی نو ډسکوري شوه. یو بل پوینټ چې کوم دی نو هغه مونږ نه پرون پاتې شو په رایبوسوم کې هغه چې کوم دی د مسنجر آر ان اے دا چې کوم دی نو مونږ نه پرون پاتې شو نو دې ته لږ وګورئ مسنجر آر ان اے چې کوم دی دا مونږ سره داسې یې داسې کوونکي مسنجر آر ان اے نو دا چې کوم دی دا مونږ ښه مسنجر آر ان اے دی. ها نو په مسنجر آر ان اے باندې چې کله د یو رایبوسوم نه سیوا د یو نه سیوا رایبوسوم چې کوم دی دې سره اټیچ شي که نه داسې چې یو نه سیوا رایبوسوم چې کوم دی نو هغه سره اټیچ شي دې ته چې کوم دی مونږ څه وایو دې ته چې کوم دی مونږ بیا پولیسم ورته وایو پولیسم یا ورته چې کوم دی د پولی رایبوسوم هم ویلی شي. نو صرف دا یو پوینټ پکې پرون مونږ نه پاتې شو نو دا مونږ څه مسنجر آر ان اے دی او چې کله بیا په مسنجر آر ان اے باندې چې کوم دی نو د یو نه سیوا رایبوسوم ورسره اټیچي هغې ته چې کوم دی مونږ پولیسم یا ورته پولی رایبوسوم چې کوم دی نو وایو. نو امید ساتم چې پوه شوي وی په ګلجي باډیز باندې یا چې کوم دی نو ګلجي اپریټرس یا دغه شان دوه نور نومونه هم دي تاسو ته ما واخیستل خو دا پکې چونکې مشهور دي خلک یې دې نه پېژني او د سیسټرنس ته چې کوم دی خیال وکړئ تاسو ته ما ووایي چې انډوپلازمیک ریټیکولم سیسټرنس چې کوم دی نو بدل دي او د ګلجي باډیز سیسټرنس چې کوم دی نو بدل دي هغه چې کوم سیسټرنس دي نو هغه چې کوم دی نو سیل ممبرین سره نښتي او تاسو د دې سیسټرنس ته وګورئ دا چې کوم دی سیل ممبرین سره نه دي نښتي او بل د انډوپلازمیک ریټیکولم چې کوم سیسټرنس دي نو هغه خپله کې چې کوم دی نو بانډډ دي او دا چې کوم دی نو خپله کې بانډډ نه دي دا وګورئ دا چې کوم دی نو موږ جدا جدا دي او بل په هغې باندې چې کوم دی رایبوسوم د پاسه انډوپلازمیک ریټیکولم کې چې کوم سیسټرنس دی هغې د پاسه رایبوسوم او د دې د پاسه چې کوم دی نو رایبوسوم نشته نو دا په سیسټرنس کې فرق شو چې انډوپلازمیک ریټیکولم چې کوم دی نو څنګه سیسټرنس دی او ګلجي باډي سیسټرنس چې کوم دی دا څنګه دي. بیا هم که چاته څه پوینټس کلیر نه یا چا کوېسچن نو په کمنټ سیکشن کې ویلی شئ. بلې ویډیو راتلو پورې مونږ له اجازت راکئ وما علینا الا البلاغ جزاکم الله خیر واحسن الجزا.